السلام علیکم، زه یم ډاکټر انعام الله خان. د ډېرو ورځو نه دا نمونه میسیجز راځي چې ډاکټر صاحب زموږ په څاروي باندې زخې راختلي دي. دا نمونه زخې یادي تصویران هم راسینډ کړي. نو ما وی راشه نن په دې باندې یو ویډیو جوړه کړم او ستاسو د خوشقسمتۍ دپاره داسې یو کیس را هم غی. دې ته ویلی شي بوواین پیپیلوما وایرس، بوواین پیپیلومایټس، موږ ته په پښتو کې زخې وایو یا ورته تیغونه وایو. دا نمونه سیزونه دا په جسم په هر حصه باندې راخیږي، او په سټ باندې، په غولانځه باندې، دغه شانتې شاته چې د لکۍ سره کوم ایریا ده او په خېټه باندې په دې باندې ډېر زیات راخیږي، څنګه چې په دې څاروي کې دي. دا یو وایرس نه کیږي او د یو څاروي نه د بل څاروي سره چې ټچ شي داسې نمونه څاروي نو ډېر په تیزۍ خورېږي. د دې تاسو چې نږدې وګورئ که نه نو د دې به دا ګوبي نه ګوبي د دې په شانتې شکل کې دا وي، او ډایرکټ ټچ د دې سره مه کوئ ځکه چې دا انسان ته هم ریشز جوړوي، سپونې جوړوي، خارښ جوړوي. چونکې وایرل دی او که په ټایم علاج ونه شي نو ډېر خطرناک حالت وي او څاروي ترې مړ کېدی هم شي. نو د دې علاج چې دی تاسو ته مو ووایي چې وایرل دی نو علاج یې د دې خاطرخواه علاج نشته، خو مونږ چې کوم لاین آف ټریټمنټ د کوم د فیلډ نه او د تجربې نه کوو نو په دې کې 3 قسم علاج کیږي. یو میډیسنل دی، د میډیسن په ذریعه باندې. یو آټو ایمونایزیشن دی، یعنی د دې څاروي نه مونږه بلډ واخلو جوګولر وین نه 20 ml او هغه بیا په 2-3 سپاټس کې هغه مونږه انټرامسکولر او سبکټ مونږه انجکټ کوو، دې ته وایي آټو ایمونایزیشن. دریم سرجیکل دی، لکه څنګه چې مونږ په دې ویډیو کې تاسو ته ښودلی دي. سرجیکلی دا مونږ ریموو کړل، سرجري تاسو ته نشو ښودی ځکه چې په دې کې بلیډینګ کېږي، هغه بلیډینګ بیا چې کوم دی سکرین سینسر کوي. د میډیسن په ذریعه چې د دې کوم لاین آف ټریټمنټ دی نو هغه آیورمیکټین مونږ یوز کوو 1 ml پر 50 kg باډي ویټ سره په اولنۍ ورځ، په 2مه ورځ، په 15مه ورځ، په 21مه ورځ او دغه شان په 28مه ورځ. ډېر زیات اوږد علاج دی، دې کې هیڅ شک نشته دی، او دا هم درته نه وایو چې کنې 100% به د دې علاج وشي. د دې مونږ سرجري وکړه او انشاءالله تاسو ته به ټیک هفته 2 هفتې پس بله ویډیو شیر کوو چې د سرجري دا میتډ څومره کامیاب شو. زما چینل لایک کړئ، فالو کړئ او شیر کړئ. په یوټیوب باندې هم دا ویډیو موجود ده، که څوک یوټیوب استعمالوي د هغوی دپاره هم د یوټیوب ویډیو موجود ده. تر هغې پورې اجازت راکړئ. السلام علیکم.